شروع کوم پنامه د خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. د بچو ته مې خواست ما تقریر شروع کړو، کښېنه د چغو وخت به راشي زه به درته بیا ووایم، بیا به میمان وګورم چې څونه چغې والي شي. نن رښتیا خبره دا ده چې اگر پښتانه چې وي زه په جامو کې نه سېږم، په ما هم نن هغه چل دی، ځکه چې ډېر زوړ یار مې و، ډېر زوړ یار مې و، رانه جدا شوی و. د خدای ډېر لوی شکر مجیب چې نن واپس خپل کور ته رالی، زما لپاره خو خصوصا نو د ټولې پارټۍ لپاره د خوشحالۍ یو خبره ده. ما پس سات پسال ته نه پرچې راځي، وایي اردو کې تقریر وکړه، اردو کې تقریر وکړه. عجیبه قسمت هم دی، په مانځور کې ولاړ یم هم اردو وایم، او که په چارسده کې ولاړ یم هم اردو وایم، او نن چې تاکال کې ولاړ یم هم به اردو وایم، خو مجبوري مې ده. عزیز ساتھیوں، اس وقت 3-4 بڑے اہم مسئلے جو اس ملک کو درپیش ہیں، جو اس خطے کو درپیش ہیں، اور جو پختون قوم بالخصوص اور پاکستانی قوم بالعموم ان کو درپیش ہیں. انسان سوچتا ہے تو پتہ اسے نہیں چلتا کہ کون سا زیادہ ہے، کون سا پہلا لوں، کون سا بعد میں لوں. لیکن اس وقت جو حالات ہیں، میرے خیال اگر میں فاٹا کی بات پہلے کر لوں تو وہ زیادہ بہتر ہوگی. فاٹا این پی کی جو ڈیمانڈ ہے کہ فاٹا کو فی الفور اس صوبے میں ضم کیا جائے، فاٹا کے لیے آئینی ترمیم کی جائے جس کے تحت صوبائی اسمبلی میں فاٹا کو سیٹس دیے جائیں. ساتھ ساتھ اس ترمیم میں یہ بھی تعین کیا جائے کہ صوبائی کیبنٹ میں، صوبائی کابینہ میں کتنے فیصد فاٹا کے وزراء ہوں گے. کہتے ہیں جی NSC ایوارڈ سینسس پہ آتا ہے. آپ حیران ہوں گے سینسس میں فاٹا کا کیا تعداد انہوں نے بتائی، اور پھر جب وزیرستان سے ایک قبیلہ ہجرت کر کے نکلا تو پورے وزیرستان چھوڑیں، میرے خیال 3-4 ایجنسیز کے جو یہ فگرز ہمیں دے رہے ہیں سینسس کے، اس سے بھی زیادہ تھے. صحیح معنوں میں سینسس فاٹا کا ہو، تاکہ فاٹا کا NSC ایوارڈ کا جو اپنا حصہ ہے وہ بالکل واضح ہو. میں قدم اور آگے جاؤں گا. فاٹا کو صرف اور صرف اس کی NSC ایوارڈ نہیں، ایک خصوصی گرانٹ، ایک خصوصی فنڈ اگلے 5-10 سال کے لیے فاٹا کو دیے جائیں، تاکہ فاٹا کے لوگ بھی آئیں اور ملک کے سطح پہ ہمارے ساتھ مل جل جائیں. میں آج یہاں یہ ساتھی بیٹھے ہیں، لطیف لالا بیٹھے ہیں. لطیف لالا، آپ سے درخواست ہے، میاں صاحب، میاں افتخار حسین سے درخواست ہے، بابک صاحب بھی آئے ہیں صوبائی جنرل سیکرٹری، ان سے درخواست ہے، ساتھ میں عمران افریدی کو آپ لیں، اور مارچ میں ایک گرینڈ جرگہ بلائیں تاکہ اس پہ بیٹھیں. کیونکہ بدقسمتی ہماری یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے پختونوں کے سینے پہ جو لکیریں کھینچی ہیں اس کو ہم مٹائیں. بدقسمتی ہماری کہ پختون قوم پرست پارٹی بھی ایسی نکلی ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں، انگریز نے جو لکیر نکالی ہے یہ صحیح ہے، اس کو رہنے دو. اس دن راولپنڈی میں 10-15 ملک اکٹھے کیے مفاد پرستوں کو.
اس کے ذریعے لوگوں پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. ہر بار یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ کے ممبرز جو فیصلہ کرتے ہیں وہ صحیح فیصلہ ہے. تو جب باقی ملک کے لیے فاٹا پارلیمنٹ کے ممبرز کا فیصلہ صحیح ہے تو پھر پارلیمنٹ میں فاٹا کے اپنے ممبرز نے جو فیصلہ کیا وہ ان کے لیے کیوں صحیح نہیں؟ انہوں نے بھی جو قرارداد پیش کی، میں تو مطالبہ کروں گا میاں صاحب سے، پلیز کرنا یار، میں تو مطالبہ کروں گا میاں نواز شریف سے کہ جو قرارداد فاٹا کے ممبران نے اسمبلی میں جمع کی ہے اس کو آئینی ترمیم بنا کے لے آئے اسمبلی میں، فوراً فاٹا کو صوبے کا حصہ بناؤ. مردم شماری کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہم صرف اور صرف فاٹا کی بات نہیں کرتے. میرے یہاں بھی اپنے ہر ایک ساتھی سے یہ درخواست ہوگی کہ سینسس کے وقت صحیح جا کے وہاں کھڑے ہو کے زبردستی اپنے اور اپنے خاندان والوں کے نام لکھوائیں، کیونکہ کل کو دولت کی تقسیم اسی پہ ہوگی. تو یہ نہ ہو کہ آبادی ہماری 10 کروڑ ہو اور ملے ہمیں 2 کروڑ کے، کیونکہ اگر 2 کروڑ کے ملیں گے تو کام نہیں چلے گا. دوسری بات جو فاٹا سے بھی تعلق رکھتی ہے وہ سی پیک کی ہے. سی پیک میں باقاعدہ ٹیلی ویژن پہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میاں نواز شریف نے وعدہ کیا کہ میں مغربی روٹ بناؤں گا. میری ایک تجویز تھی اس اے پی سی میں کہ میاں صاحب ایک سڑک چترال سے شروع کریں، جتنی بھی فاٹا کی ایجنسیز ہیں ان کو ملائیں آپس میں، جہاں پہ وہ ضلعی ہیڈ کوارٹر کے پاس سے گزرتی ہے وہاں ضلعی ہیڈ کوارٹر سے ملائیں، جہاں وہ ایجنسی ہیڈ کوارٹر سے ملتے ہیں ایجنسی ہیڈ کوارٹر سے ملائیں. فاٹا کو کھولیں اور یہ سڑک آپ لے جائیں جنڈولا اور جنڈولا سے پھر لے جائیں نیچے شور، تب ہم کہیں کہ کسی پیک کا فیصلہ ہمیں فائدہ ہمیں بھی ملا. 80% معدنیات اور قدرتی وسائل جو ہمارے ہیں وہ فاٹا میں ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ بھی میں نہ کہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے، تاریخ گواہ ہے، آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں جب سے انگریز آیا ہے فاٹا کو انہوں نے زمین کا ایک ٹکڑا تصور کیا ہے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کی بسنے کی جگہ نہیں، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. یعنی افسوس کی بات ہے، اور آزادی کب ملی؟ فاٹا آج بھی اس قانون کے تحت ہے جو انگریز لائے تھے. میں میاں صاحب سے یہ بات کر دوں، ہم فقیر لوگ ہیں. میاں صاحب آپ کو اگر یاد ہوگا آپ نے ایک وعدہ ہم سے پہلے کیا تھا، اس وعدے سے آپ مکر گئے تو آپ جتا جا پہنچے. اس بار یہ دوسرا وعدہ آپ نے کیا ہے، میاں صاحب لکھ کے دینے کو تیار ہوں، اگر اس وعدے سے آپ مکر گئے خدا کی قسم آپ کو جدے میں بھی جگہ نہیں ملے گی. میں مانتا ہوں سی پیک جو ہے وہ اس پورے منطقے کے لیے، صرف اس ملک کے لیے نہیں پورے منطقے کے لیے ایک گیم چینجر ہے. لیکن اگر اس پورے گیم چینجر سے آپ پختونوں کو باہر نکالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی آپ نے کچھ احتجاج بھی نہیں کرنا، آپ نے چیخنا بھی نہیں، آپ نے چلانا بھی نہیں، میاں صاحب میں نہ چیخوں گا نہ چلاؤں گا. لیکن جس دن یہ کلیئر ہوا کہ پختونوں کا حصہ سی پیک میں نہیں، اس دن پہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے دھرنے میں اور عمران خان کے دھرنے میں کتنا فرق ہوتا ہے.
افغانستان کا مسئلہ ہے. خدای قسم وہ پښتو میں هغوی جوړه که نه وي نه کولو نو زړې به یې خلکو هېرې کړې وي. ماسکو میں پاکستان، چین اور روس بیٹھتے ہیں. کس لیے تینوں بیٹھتے ہیں؟ کہ جی ہم نے افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. افغانستان کا کوئی نمائندہ اس میں نہیں. میں صرف یہ حکومت پاکستان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل کو اگر افغانستان، روس اور چین اکٹھے ہوں اور وہ کہیں کہ ہم نے کشمیر کے مسئلے کا حل نکالنا ہے تو تمہارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ دوسرے کے ساتھ وہ کرو جو کل کو اگر تمہارے ساتھ ہو تو تم چلاؤ مت. میاں صاحب کے دور میں جب یہ اینٹی ٹیررزم کورٹس بن رہے تھے، لالا بھی ان دنوں تھے، میں نے تو فلور آف دا ہاؤس کورٹ کے کہا، میں کہا میاں صاحب میں ایک بات کہوں، جس کے لیے بھی آپ بنا رہے ہو، کیوں بنا رہے ہو، اس سے مجھے کام نہیں. میں صرف آپ کو ایک بات کہوں، ایسا قانون بناؤ کہ کل اگر اس قانون کے تحت تم پہ مقدمہ چلے تو تم چلاؤ نہیں، تم رو نہیں، کیونکہ یہ قدرت کا نظام ہے. دوسروں کے لیے تو قانون بنائے گا، آخر میں جا کے اسی میں پھنسے گا. اور جب مشرف نے پکڑا اور اسی ATC میں جا کے اسے پیش کیا، اس کا رونا آپ سب کو یاد ہے یار. جدے پہ جا کے تو وہ ختم ہوا. افغانستان اور پاکستان دونوں، یہ نہیں ہو سکتا یار کہ پاکستان کل کوٹے کہ وہ کہے کہ میں رات کو سو رہا ہوں صبح اٹھوں گا افغانستان نہیں ہوگا. یہ افغانستان کا وجود پاکستان نے تسلیم کرنا ہے اور پاکستان کا وجود افغانستان نے تسلیم کرنا ہے. جب تک، الفاظ میرے یاد رکھیں، جب تک مملکت پاکستان، میں حکومت پاکستان کی بات نہیں کر رہا، جب تک مملکت پاکستان یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ ہم نے مملکت افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، تب تک اس مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا. اس مسئلے کا حل تبھی نکلے گا جب مملکت پاکستان اور مملکت افغانستان دونوں آپس میں بیٹھ کے جو غلط فہمیاں ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کرے اور جو نئے وعدے وعید ایک دوسرے سے کریں، قسم دونوں کھائیں کہ ان وعدوں وعیدوں کو پورا بھی کرنا ہے. صاحب چې څه حکم یار موږ څه ویلي دي. هغه په ایمان ما خو چې په پښتو کې څه وایي هغه رانه ټول میا صاحب ووایي، ما ته خو پکې څه پاتې هم نه شو چې زه درته پښتو کې ووایم. خو موږ هم رښتیا پښتون ډېر ساده قوم دی. یو مداري راغی وایي زه چینج راولم. اوس چینج خو باید چې په دې پیو چې که دا پوخ کور وانیږي او د دې په ځای کچه جوړېږي نو دغه هم چینج دی، او که هغه کچه روانېږي او د هغې په ځای پوخ جوړېږي نو هغه هم چینج دی. مونږ د دې یار نه دا تپوس یو پوښتنه مو نه کوو چې کوم چینج راولې، ته دې شتنه مې خلاصې او که نه دا راله ښه کې. نو هغه د هغې شتنه هم خلاص کړه. نو اوس چارباب صاحب کوم قرارداد پیش کړ او تاسو ټولو ورته لاس اوچت کړو، دغه چینج دی. او داسې بې شرمه هر یو به راپاڅي، مونږ جي په تعلیم کې دونه خدمت د قام وکړو، څه یې وکړو چې کومې یونیورسټۍ مونږ جوړې کړې وې د هغې به چانسلران یې بدل کړو. دغه تبدیلي راغله.
یو یونیورسٹی دې ما ته وښیي چې جوړه کړي حالانکې بې شرمه دی چې په کم 15 کاله خو دې په خپله حیدر خان سره په کابینه کې وزیر ناست و دا خو اخرني هغه 3 میاشتو کې چا ورته اشاره ورکړه ویې لیوني اخوازه نو چا اخوا وټیکه بقول د دې وایي چې تاریخي کرپشن شوی دی خو هغې تاریخي کرپشن سره به دا هم هر یو انسان مني چې په دې پښتونخوا کې دونه ترقیاتي کارونه پاکستان جوړېدو نه پس هېڅ چا نه دي کړي څونه کارونه چې ستاسو حکومت په دې تېرو 5 کالو کې کړي دي چې کومې یونیورسټۍ جوړې شوي دي کوم هسپتالونه جوړ شوي دي کوم کالجونه جوړ شوي دي کوم سکولونه جوړ شوي دي کوم سړکونه جوړ شوي دي او د هغې باوجود چې دا دونه ترقیاتي کارونه هم روان وو بقول د دې لا موږ کرپشن هم تاریخي کوو حیدر خان چې وایي چېرته لاړ جلسه کې دې ځای ته به یې ډب ورکړ ویې به یې غواړی څونه وایي زما ډک جیب راغلی یم تش نه یم غواړی څونه هم پکار دي اوس څه پوزیشن دی وایي میا صاحب ډېر خفه دی وایي هغې وایي چې موږ سره تنخوا پیسې نشته د هغې سره څه ځان له ممبرانو له وزیرانو له تنخواګانې زیاتې کړې بعد هغې خو دغه غرض دی یو متل د ټیکو که چې خونده خو دې پی که د خري که د سپی ته هم تنخوا زیاته شوه که نه دا مطلب دی دی تنخوا د زر ځله خلق والي خو دا که تنخوا مناسب کار او کومې ذمهوارۍ چې د کومې عهدې باندې ته ناست یې په تا باندې کومې ذمهوارۍ وي هغه لازم دي په سیاست کې دا یو خبره مې یاد لرئ په سیاست کې مستقل مزاجي چې ده دا اصل شی دی کوم یو انسان چې مستقل مزاجه نو په سیاست کې هغه په سیاست کې کامیابېدی نشي خپل ذات به کامیاب کړي اله ده خو دغه یو خپل کلیوال وستایه خیر زه هغه خپل کلیوال ده زه هغه د اوتي او مردان کې دا یو میاګڼه زموږ ناسته ده نه مردان د دې په دغه کې اول یو رواج و چې مړی به وشو نو مخصوص ښځې وي هغه مخصوص ښځې به راتلې ویرانۍ به یې ورته وي نو هغې به ویر کو هغې به ویر کو نو د ټولو خلکو ښځو به ورسره جړل بیا به ورله غلې غوندې په موټي کې پیسې ورکړې نو ویرانۍ به لاړه یو ورځ یو کور کې مړی شوی دی ویرانۍ راغله په 100 روپۍ هغې سره فیصله کړې ده 50 روپۍ یې نغدې اخیستې دي او 50 به درله وروسته درکوله 50 پیشکي واله هغې هغه 50 واخېستل چې د مړي د کفن د بس نه یې کفن داسې کړ کور والا ته یې ها دا خپلې 50 دی واپس واله هغه ورته یې ولې نو یې په دې کې زه څه وجاړم وی دا تپلې مخې وجاړم دا چقوړې سترګې وجاړم څه شی وجاړم نو د ما کلیوال کې یاره د جړا څه نه دي پاتې چې زه ورپسې جړا وکړم یو د اسلام په نوم لګیا دی او په ټول پاکستان کې د کرپشن خلاف تحریک چلو مړه د دغې خپل وزیر نو ایمان پیر کا تپوس وکړه چې خیبر بینک والا ورپسې اشتهار په اخبار کې ورکړه مړه دغې نه زیات یاره قسم دی چې په کار خو نه په قروز دی د پاټۍ نه خو کم از کم ایسته وې که بلې ورسره څه نه شو کولی دا میا صاحب کلیوال وایي چې موږ خو کرپشن بیخي ختم کړی دی یو چینج راغلی دی د اسمبلی په فلور د حکومتي پارټۍ MPA په خپله پاسي او وزیر اعلی ته ګوته نیسي وي دا زما وزیر اعلی چې دی دی کرپټ دی دا چینج دی او که چینج نه دی مخکې خو چې به حکومتونه لاړل نو بیا به خلکو وایي دا کرپټ دی بابر سلیم په دغې فلور پاسې او په اسمبلی کې دننه چې د حکومت حصه وه
په اسمبلی دننه الزامات ولګول په وزیرانو او په وزیر اعلی د کرپشن او په وینه لګول. نن سبا ته یو تپوس کوو چې تاسو احتساب کمیشن جوړ کړ او هغې له یو چیرمین راوست او تاسو وی چې دا پرښته ده د ده ناډوکه انسان بل نشته. زما کلیوال د جنرال حامد د اصولو سړی دی خو چې کله جنرال حامد راغی هغه لوی به وکتل نو کیسه وه یو لیونی د جومات په غاړه تېرېده جومات کې د جمعې مونځ کېده دی ورته بار ولاړو تماشې یې کوله لږ تا پسې خپل ملګري له ډب ورکړې یاره وی اوس یې په پته پوه شوم هغه ورته څه ویروانۍ په دغې مخکني کې وی چې دی ټیټ شي ټول ټیټ شي چې دی نیغ شي ټول نیغ شي وی دی ګیرول غواړي. جنرال حامد هم چې وکتل نو هغه هم په دې پوه شو چې روانۍ خو په دې مخکني کې دی خو د دې نه مخکې چا مخکني ته لاس اچولی وي قانون یې ورته بدل کړ. جنرال حامد په دې مجبور شو چې استعفا دې ورکړي دی وایي کرپشن نشته. شکیل دورانی خود لما خیل چې دنیا دا مني چې خاف سو هغه راوست د سمیډا چیرمین یې کړ هغه هم په دې استعفا ورکړه چې دونه کرپشن دی چې زه دې کرپشن کې کار نشم کولی نام ته لاړ کور خلار کېناست. هغه خیبر بینک والا سپیرو خو اشتهار هم ورکړه چې ګورې که په دې اشتهار ته خلاص خو په اشتهار ته هم خلاص نشو. دا خلائے دور دے اور دا کسی را روانی دی اگر خبرو ابتدا عشق ہے ہوتا ہے کہ آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کسی خبالہ روزی چھ نور خلق راشی ناغا خو میرا تا پردو کے استایا نو بستے کا ناغا ہم پاگی پیگی پا پختو خواغا نپیگی کہ زیدہ تا درزہ استایا زه خپل بچې یو خبره یاد لرئ چې بل ته سپک ګورې نو تا ته به هم خلک بیا سپک ګوري. څوک خو به هغې کې داسې وي که نه چې بیا به هغه تا پسې هم څه وایي نو که تاسو او چې وایې نو ما او تا پسې بیا نه وایي چې وایې په دې سرې جنډې پسې بیا وایي او د دې سرې جنډې په مشرانو پسې بیا وایي هغې سره به ځان نه سمو. خو نن رښتیا خبره دا ده چې تاسو خو ټول د سوشل میډیا او د فیسبوک خلک یې زما خیال چې څونه په تیزۍ ایم پي په مخکې روانه ده نو یوه پولیټیکل پارټي دا نشي ویلی چې موږ هم په دغسې سپیډ مخکې روان یو. دا د دغې دوو باباګانو برکت که موږ د دغې دوو باباګانو په سکولونو کې او په یونیورسټیو کې سبق نه وی ویلی او دوی راته سیاست نه وی ښولی نو موږ په خپله هېڅ شی نه وو. خو نن چې زه د دې تصویر ته ګورم نو په یو خبره مې زړه خوشحاله او سترګې مې ورته اوچتې یوازې زما نه ستاسو د ټولو چې کوم درې بنیادي مسلې وې چې د هغې لپاره باچا خان بابا او رهبر او د هغې ملګرو قربانۍ ورکړې وې هغه موږ تر سر ته ورسولې. تاسو ته هم دا په اکثریت کې تاسو چې دلته ناست یئ تاسو ته هم دا انکو پښتو د پلار نیکه نه په میراث کې پاتې ده لکه ماته چې څنګه د پلار نیکه نه پاتې ده. زموږ مشرانو قرباني دې له ورکوله چې ویې زما شناخت نشته یاد هم شي هغه شناخت هم د هغې په برکت او ستاسو په ملګرتیا هغه شناخت راغی. په ایمان وایي دا نواز شریف چې خوله راغونډې کړي پښتونخوا وایي خوند درکوي که نه درکوي ما له په دې ټولو کې زیاته د هغه د خولې نه دا پښتونخوا خوند راکوي ځکه چې راته پته وي چې وړي کوي چې دا ټکي استعمالوي خو کړي ښي کړی بدي دی به پښتونخوا وایي. دویمه وجه چې هغې د څه لپاره قربانۍ ورکولې که ستاسو یاد شي وی به زمونږ میخه ده زمونږ پی دي ویل وشي
کوچ هغې خپل بچي له یوسي او رڼې شوملې مونږ ته پرېږدي. او زه خو به په بیا یو قدم مخکې ورغلم او ورته خو بابا د پیرنګیانو وخت و، د پاکستان چې وخت راغی نو مې میخ هم رانه بوتله، پیم یوړل، کوچ مې وړله، مې هغه نور د هر څه سر وخوري، هغه چاټې او منډاڼو یې هم رانه ځان سره یوړل، همدقسې یې پرېښودو. هغه چاټې، منډاڼو او کوچ واپس راوړل د دې پښتون بچي د خولې لپاره. یو وصیت چې د ولي خان و چې هغه لا اوس هم پاتې دی، چې هغه ویې زه د خاورې له امن غواړم. اوس دغې پورې رایاد شو، وایي فوجي عدالتونه، حاجي صاحب ما ته ټلیفون وکړ، هغه وایي چې زه فوجي عدالتونه دغه کوم. ما ورته ورته چې اول دا ټول لیډران راوغواړه، د پاټو ټول صدران راوغواړه او د هغې په مخ کې بیا دا خبره کېده. نو یو تپوس به ته مې زه وکړم چې را کوم اپریشن تا وکړو، نو دا خو د یو ملک خلاف منظم جنګ چې کېږي نو هغه ته په دغه اپریشن ختمېږي، خو دهشتګردي چې ده دا بې د نیشنل ایکشن پلان نه نه ختمېږي. نو د دې نه مخکې چې ته ما نه د فوجي عدالت له ووټ غواړې، نو ما ته دا وایه چې تا په نیشنل ایکشن پلان باندې څونه عمل وکړو او څونه دې ونه کړو. نو چې کله ته ما په دې مطمئن کې چې تا په نیشنل ایکشن پلان په صحیح معنو کې عمل درآمد وکړو، د هغې نه پس به بیا کښېنو نو مخکې خبره باله کوو. وخت وتاخه دی، خو په یو خبره مې ډېر خوشحاله دی، هغه د خټک صاحب یو شعر و، وایي نن ټول علم د هغې محبوبا سندرې وایي. خټک چې به د ځان سره جړلې غلې چې هغه کومې خبرې به مونږ کولې او کومې ولي خان کولې او باچا خان کولې او هغې یې پرې د ملک دشمنان کړي وو، غداران کړي یو، د اسلام دشمنان کړي یو، کافران کړي یو. نن هم هغه خبرې دا بېکاره په خپله کښېني او دوی یې کوي. اوس دوی نه غداران شو، نه د ملک دشمنان شو، نه د اسلام دشمنان شو. د میا صاحب خپل یو شعر دی، هغه خپل تقریر بس کوي، زما خپل یو شعر دی، زه پرې تقریر بس کوم، هماغه شعر ولې میا صاحب سره نه پاتې شو. نو زه هم په هغې شعر باندې خپل تقریر ختموم، خو د هغې نه مخکې یو ډېر په خوشحالۍ میا صاحب د نن نه پس ارباب مجیب الرحمن د مرکزي مجلس عاملې ممبر دی، او چې د مجلسي عاملې شو نو د هغې نه ښکته د دې ټولو خصوص او مجیب ته یو خبره کوم چې مجیب خان پتا ګورې د دې جنډې قرض پورې دی، که مونږ یو قدم زور کوو ته به 15 قدمه زور ځکه کوې چې ته به کفاره هم ادا کوې د دې دونه چوټۍ ډېره چوټي دې کړې ده، اوس به کفاره ادا کوې. نو هغه د غني خان شعر دی، وایي زور هسې پیغور شي چې همت ورسره مل نه وي. زور هسې پیغور شي، زور ستاسو معلوم دی، دا دې هم ښو. بله ورځ هم 400 کې هم خولې دی، نن هم دلته وخو، نن به په کاټلنګ کې هم خولي، خو وایي زور هسې پیغور شي چې همت ورسره مل نه شي، او ویروک هغه مشال شه چې تیاره شي او دی بل نه شي. ډېره مننه، ډېره مهرباني.